وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ذات د دې ټول عالم د انسانانو د پاره د دې ټول عالم د پاره باعث رحمت ګرځولې دی او ویلې شوی دی ورته چې دا رحمت دی د دې ټول عالم د پاره. په دې ځمکه باندې دستورو چې د مور حرمت او تقدس تقریبا ختم، د لور خور تقدس ختم، ډیر لوی او ظالمانه معاشره وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وجود راتلل چې دا رحمت للعالمین ورته وي، هغه رحمت وګرځېدو. هغه بېکسه خلک، مظلومان خلک چې په هغوی به ظلمونه کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی له مرتبه ورکړه، هغوی له مقام ورکړه. د دې نه اندازه وکئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حساسیت د انسانیت دپاره نه بلکې د هر چا دپاره دومره زیات و چې اوسۍ وکتله چې د خلکو هغه تړلې ده د ښکار په نیت باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په نظر پرېوتو نو اوسۍ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې شروع چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بچي مې وږي دي، زما په تمه به یې او که تاسو ما پرېږدئ زه به لاړ شم او زه به دا خپل بچي ماړه کړم او واپس به راشم. چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوسۍ پرېښوده، بچي ماړه کړه، واپس د وعدې مطابق رال. او چې د کمو خلکو دا نیولې وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته درخواست وکړو چې د دې واړه واړه بچي دي او دا تاسو آزاده کوي چې دا خپلو بچو له لاړ شي. د سیرت د تعلیماتو په رڼا کې چې مونږه ونې او بوټي او سبزه دې په دې کرونده کې د دې په کرلو کې خپل کردار ادا کړو. ګلیشیرز ختمیږي، لګیا دی، اوبه به ناپید شي، نو د هغې د بچ کولو نه دام چې دی د سیرت په رڼا کې زموږ یو اهمه فریضه ده چې موږ په دې باندې عمل وکړو. وإنك لعلى خلق عظيم.